رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقل ربي زدني علما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال فإن المال يفني عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال صدق الله العظيم. زما محترم مسلمانانو، اللہ رب العزت پا قرآن کی فرمائی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، اے پیغمبرہ تو او آیا اے ربا زما علم زیاد کی مالا کوہ زیاد را کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکوں کی اور دا قرآن پا آیتن کی دا علم دیر زیاد اور دیر اہتمام اور مرتبہ ذکر شوی دا. دا نبی علیہ السلام حدیث مبارک تے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، اللہ رب العزت ہاغا کستا چی سوک دا علم پا طلب کی اوزی اور طلب و علم حاصلی نو اللہ پاک حقتا دا جنت لار آسان کی. بل حدیث کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین، اللہ رب العزت ہاغا کم کستا چی دا خیر ارادہ اغاڑی چی دا ز خیر حاصل کما خیر و تورر رسوما نو حاغتا پا دین کے پوہا ورکی یعنی علم ولا ورکی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی اشعار کی رضینا قسمت الجبار فینا، وی منگ دا اللہ رب العزت پا تقسیم باندے خوشحالیو چھے اللہ رب العزت کمن مناخستا تقسیم کرے دے. لنا علم وللجہال مالو، یعنی منگ تے علم را کرے دے اور جاہلان تے مال ور کرے دے. فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنِي عَنْ قَرِيبٍ، بے شک دا مال چی دے دا با جدا شی ختم بشی فنا بشی نزدی دا چی دا مال ختم شی. وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ، دا علم چی دے دا با ہمیشہ ہمیشہ وی دے لزوال نشتا دے دا نختمی دن کی دے. زمان عزت مندو خبر می دے پورے کولا انسان دا پارا دا ایمان نرستو دا طولو نا لوی نعمتونو کی اور دا طولو نا زیاد پر رحمتونو کی نعمتونو کی طولو نا غٹو اور لوی نعمت علم دے چا اللہ پاک چالا علم ورکڑے. دا دین بل لوی نعمت نشتا پا دنیا باندے یو ایمان دے خوچاتا چا اللہ رب العزت ایمان ورکو دا حغین پس چا سومرا پا دنیا پا سر باندے سومر نعمتون دی هغه کی ټولو نه لوی نعمت چې دی هغه علم دی. نو چاته چې الله رب العزت
دا نعمت ورکړی وي د دې د حصول نعمت دپاره الله پاک قبول کړی وي نو دله پکار دی چې دا کس په دې نعمت باندې د الله رب العزت چې څومره شکریا ادا کوي هغه به کمی پکار دا د دې کس له چې د الله رب العزت شکریا ډېر زیات ادا کړي هم د دې مناسبت سره په دې نن ورځ باندې د جمعې د رمضان المبارک نه پس چې ډومبې جمعه ده او د اختر نه پس یا د اختر په ورځو کې چې کومه دا ډومبې جمعه ده د دې مناسبت سره بهتره دا ده چې په علم باندې خبره وشي ځکه چې د اختر نه پس په مدارسو کې د علم و داخلي د طالبانو شروع کیږي نو دا مدارس او دا مسجدونه چې آباد دي د علماء د طلبو د وجه الله پاک په دې دنیا باندې آباد کړی دي نو چې مونږ ته د یو څیز پته نه وي مونږ ته د یو څیز د مقام معلومات نه وي د هغې د ګټو د نقصان راته پته نه وي نو مونږ به هغه کار څنګه کړو د دې د وجه نه د الله نه توفیق غواړو د الله په توفیق سره نن د علم په باره کې به یو څو احادیث مبارکه بیانو زما عزتمندو د علم تعظیم او د علم کم مقام چې دی نو هغه مونږ د ټولو نه ډومبې د حضرت آدم علیه السلام نه هم معلومولی شو کله چې الله رب العزت حضرت آدم علیه السلام پیدا کو په آسمان کې نو هغه مونږ او تاسو بار بار د علماء نورو د قرآن په ترجمه کې اورو چې هغه الله پاک د خټې نه پیدا کړی یعنی زموږ ستا په نیز باندې خټه یو کمزور څیز دی الله رب العزت حضرت آدم علیه السلام د خټې نه پیدا کړو بیا پکې روح واچول چې کله پکې روح راغی نو الله رب العزت فرشتو ته بیا حکم وکړو چې دوی ته سجده ولګو سجده د تعظیم ځکه چې سجده د عبادت د الله نه علاوه چاته جایز نه د تعظیم سجده الله پاک حکم وکړو چې تاسو ټول د آدم علیه السلام ته وکړئ هغه واقعه بیا موږ بار بار اورېدله چې ابلیس یعنی شیطان چې دی هغه انکار وکړو ولې انکار وکړو چې یاره زه هور نه پیدا یم او د هور خاصیت دا دی چې بره ځي لاندې نه ځي او د خټې خاصیت دا دی چې هغه بره اولي لاندې راځي نو لہذا آدم علیه السلام دې ما ته سجده وکړي زه درته سجده نه کوم خو مونږ چې یو نقطه وګورو سوچ وکړو چې الله رب العزت د آدم علیه السلام ته دا مقام دا مرتبه او دا دومره غټ عزت د څه د وجې نه ورکړو چې ټولو فرشتو ته یې وویل چې ته ورته سجده وکړو نو زما عزتمندو حضرت آدم علیه السلام ته الله پاک علم الاسماء ورکړي یعنی د شیونو نمونه د هغې صفات او د هغې خواص علم یې ورکړ ځکه چې کله فرشتو یو اعتراض وکړو چې اے الله ته ما انسانان سره پیدا کې مونږ د عبادت لپاره کافي یو کنه او دا انسانان به په ځمکه باندې د یو بل وینې تویوي یو بل سره به ظلمونه کوي هغې د دې د وجې نه ویل چې د دنیا لا نه وه پیدا انسان د هغې نه مخکې الله پاک په دې ځمکه باندې پیریان پیدا کړي نو عام د الله پاک مخلوق دی نو هغې په یو بل باندې دا ظلمونه به کول فرشتو به لیده نو الله پاک ته یې ځکه وویل چې دی خو په یو بل ظلمونه کوي او فرشتې خو دا شی نه کوي نه هغې خو په هر ټایم کې د الله تعالی عبادت کوي نو الله پاک ته یې ځکه وویل الله پاک ورته فرمایي چې زه کوم کار کوم هغې نه څوک خبر نه چې ما ته څه علم نو بیا حضرت آدم علیه السلام له دا علم ورکو د څیزونو نومونه یې ورته زده که او فرشتو ته الله پاک وایي ځکه نو ما ته د دې څیزونو نومونه خو ولې دا څه څیزونه دي هغې ورته مونږ ته خو پته نشته دی حضرت آدم علیه السلام ته ته ورته ووایه حضرت آدم علیه السلام د هغه څیزونو نومونه ورته واغشت بهرحال دې کې علمي نقطه دا ده چې حضرت آدم علیه السلام ته چې د کومو څیزونو علم ښودلی شوی
نو هغې د وجې نه الله پاک فرشتو ته وویل چې تاسو دې ته څه کوئ سجده وکئ نو دې نه معلومه شوه چې که د علم نه بل غټ څیز وی نو الله پاک به حضرت آدم علیه السلام ته د هغه علم نه علاوه نور څیز ورکړی د هغې وجوهات به ذکر کړ امام رازی رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې ډېره عجیبه خبره لیکلې ده چې کله حضرت آدم علیه السلام ته د مخلوقاتو د نومونو د علم په وجه دومره عزت حاصل شو چې فرشتو دته د تعظیم سجده وکړه اوس چې کوم سړي ته د خالق کائنات د ذات او صفات علم وي نو آیا هغه به د فرشتو د تعظیم مستحق نه ګرځي الله پاک به دته هغه غټه مرتبه نه ورکوي خو خامخا به ورکوي حضرت یوسف علیه السلام ته د خوبونو تعبیر علم ورکړلی شوی الله پاک د هغې د وجې نه جیل نه رو نه ویستو الله پاک دته رهایي ورنکړه دته یې ښودله او نه ښودله چې د علم ګوره دومره غټه مرتبه ده تا پې زوس د جیل نو باسم که حضرت یوسف علیه السلام ته د خوبونو د علم معلومات نو دی هم جیل کې بیا د دې د وجې نه الله رب العزت علم له یو مقام ورکړی دی الله رب العزت علم ته یو اهمیت ورکړی دی د دنیا په سر باندې که د علم نه لوی څیز وی نو حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بیا هغه ورکړ ځکه د علم اندازه او د علم اهمیت د دین هم معلومیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې ډومبې وحی راځي الله رب العزت د دې امت دپاره چې ډومبې وحی رالیږي هغه ته د علم وحی رالیږي الله رب العزت ورته فرمایي چې اقرأ ولسته ولوله نو دین هم معلومیږي چې الله رب العزت د ټولو نه خوښ څیز او د ټولو نه لوی مقام والی څیز چې هغه د علم دی ګینې موږ دې ته سوچ وکړو د حضرت عیسی علیه السلام نه واخله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منځ کې چې د دې دواړو پیغمبرانو په منځ کې څومره وخت تیر شوی دی هغه تقریبا 501 کاله دی 501 کاله تقریبا دومره وخت د نبی علیہ السلام او د حضرت عیسی علیہ السلام په منځ کې تیر شوی دی یعنی عیسی علیہ السلام چې کله الله پاک دنیا نه اوچت کو آسمان ته وخېجولو ژوندې نو دی نه وخت کې بل پیغمبر نو راغلی صرف نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اخره کې راغو نو دومره کالونه چې تیر شو دومره وخت چې تیر شو په هغې کې بت پرستی زیاته شوه په هغې کې شرک عام شو خلقو به شرک کولو چا به بت پرستی کوله جهالت دومره زیات شو چې خلقو به خپلې ژوندۍ لوریانې ښخولې دومره جهالت زیات شو او دومره بدمني زیاته شوه دومره زیاته شو چې د هغې حد نشته دی خو چې کله د الله پیغمبر دنیا ته راغو نو پکار دا وه که د علم نه غټ او اهمیت والا څیز وی نو ټولو نه ډومبې به الله پاک د بت پرستۍ په باره کې یو آیات را نازل کړی یا به دا شرک په باره کې یو آیات را نازل کړی یا به دا دې په باره کې آیات را نازل کړی چې دا جهالت ته ختم شي او دا لوریانې چې دي چې دا ژوندی نه ښخوي خو دا څیزونه به په څه باندې ختمېده په علم باندې چې کله یو انسان له علم راشي او دته پوهه راشي نو جهالت خپله ختمېږي د دې د وجې نه الله رب العزت ړومبې وحي چې راولېږله هغه و اقرأ ته ولوله ته دې خپل امت ته وښایه نو اقرأ دا معنی د علم ده چې ته دې ته ووایه ولوله ورته وښایه زما عزتمندو د دې د وجې نه الله رب العزت علم له یو غټ مقام ورکړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو کس د علم حاصلولو دپاره د خپل کور نه وځي او دی وایي چې زه علم حاصلوم نو دته فرشتې راشي او دوی چې کوم ځای کې قدم ایږدي نو الله رب العزت فرشتو ته حکم کړی چې تاسو ته خپل وزر غوړوي چې دې تاسو په وزرو باندې خپېږي نو دا د دې طالب علم او د علم پسې وتونکي دپاره الله پاک یو اعزاز ورکړی دی یو مقام ورکړی دی او د ده عزت کوي چې دی د علم حاصلولو دپاره ووتو چې د ده خپه په ځمکه باندې ونه لیکي
که موږ وګورو نن سبا چې د ملک صدر راځي هغه ته یو سور کارپیټ غوړېږي چې جاز نه راکوزېږي یا ګاډي نه، نو سور کارپیټ ورته غوړې دی چې دی د عزت وشي او دی معزز دی د دې د وجې نه چې د ده خپه په ځمکه باندې ونه لګي، په کارپیټ باندې ولګي د دې د وجې نه. نو بیا هر یو کس وي پلانکې بادشاه راتلو ورته دومره قیمتي کارپیټ غوړی دی او قالین غوړی دی. نو که یو کس ته الله رب العزت دغه فرشتې مخلوق چې هغه پاکي دي د ګناه نه او هغې ورته خپلې وزرې غواړي، دې کس له څومره خوشحالي پکار ده چې آیا مال الله پاک څومره غټ لوی مقام راکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د علم حاصلولو دپاره ووته په سمندر کې چې کبان دي یا څومره مخلوقات دي، د ده دپاره دا برکت او دا خیر چې د ده په عمر کې دی الله پاک برکت واچي، خیر واچي، هغه وله دعاګانې کوي. هغه مخلوق چې د هغې دعا نه رد کي دا وله ولې کوي؟ بعض روایاتو کې راځي چې دا میږي چې دي دی په خپل سړو کې دله دعاګانې کوي چې یا الله دله زندګي ورکړي، د ده په عمر کې برکت واچي، د ده په علم کې برکت واچي. دا څرنګه دا مرغان ولا په هوا کې او په ژاړو کې دعاګانې کوي، دا د څه د وجې نه کوي؟ عام دنیادار له خدا دعا نه کوي، عام مالدار کس له خدا دعا نه کوي. نو دا دومره غټ مقام دی طالب علم ته د څه د وجې نه میلو شو؟ دا د علم د برکت د وجې نه ورته. عالم ته دا دومره غټ مقام د څه د وجې نه میلو شو؟ د علم د وجې نه ورته میلو شو. او دوی ورته ولې دعاګانې کوي؟ محدثین د دې تشریح کوي، وی دا ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې د ځمکې په سر باندې یو کلمه ویونکې ژوندی وي نو در هغې پورې به قیامت نه راځي. او دا چې څوک د الله په لار کې وځي علم حاصلوي یا عالم وي نو دی د دې کلمې صحیح تدوین کوي، خلکو ته کلمه ښیي، خلکو ته کلمه رسوي. نو دا مرغانو میږیانو میان کبان وله ځکه دعا کوي که دی د ځمکې د سر نه ختم شو بیا خو قیامت راځي. نو هغې ته زندګي په دې دنیا چې میلو ده د عالم او د طالب علم د وجې نه میلو ده. د علم یو غټه او ډېر اهمیت والا او یو داسې واقعه امام رازی رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې تفسیر کبیر کې را نقل کړی ده چې یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم او یو کس دواړه مازیګر کې ناسو، مازیګر مانځه نه پس وروستو خپلو کې یو بل سره خبرې کولې. دې کې الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وحی راولېږل او د وحی په ذریعه باندې ورته وویل چې دا تا سره کوم کس ناست دی د ده په ژوند کې یو ګنټه یو ساعت نیم پاتې دی ګنې دی به اوس وفات کېږي. او الله ورته وفرمیل چې دله خبر ورکړه چې ستا دومره وخت پاتې دی ته به اوس وفات کېږي. کله چې د الله رسول هغه کس ته وویل چې ستا په ژوند کې په دنیا کې د ټایم بس ختمېدونکی دی، اوس لږ وخت دی او دا لږ وخت به تیر شي ته به وفات کېږي. نو زما عزتمندو که مونږ ته څوک داسې ووایي نو مونږ په دې کې یو چې مونږ خو مرو چې زمونږ بچو ته څه پاتې شي دنیا به څنګه راغونډو او مونږ به د دنیا په راغونډولو کې لګیا شو چې یاره زه دنیا زیاته کړم ځکه چې زه مرمه نو زما بچي به څه خوري، زما کور واله به څه خوري. خو هغه صحابه و زما عزتمندو هغې دنیا له هېڅ ترجیح نه ورکوله، هغې په آخرت باندې ترجیح وه چې زما به آخرت کې نیکۍ څنګه زیاتې شي. نو د الله پیغمبر ته فرمایي ای د الله رسوله ما ته یو داسې عمل وښایه چې په دې لږ وخت کې زه هغه عمل وکړم او ما ته آخرت کې ثواب ډېر زیات میلو شي. د الله پیغمبر ورته فرمایي چې ته څوک ته په علم کې ځان مشغوله کړه، یعنی علم کې ځان مشغوله کړه، زده کړه کې ځان مشغوله کړه، خلکو نه زده کړه کوه. همدغه و چې په علم کې ځان مشغوله کړو او مرګ وله راغو هغه وفات شو د ماښام نه مخکې. نو دینه مفسرین فرمایي که چېرته د علم نه لوی په دنیا کې بل څیز وی الله پیغمبر به ورته هغه عمل ښودلی چې دغه عمل کوه. ځکه بل ځای کې روایاتو کې راځي
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د علم زده کولو دپاره کور نه ووتل او دې زده کړه کوي او په دغه ټایم کې دله مرګ راغو در قیامته پورې به قبر کې وله فرشتې راشي او دته به علم ښیي د علم بې جاري نو زما عزتمندو دې ته چې موږ وګورو چې الله رب العزت دې علم له څومره یو غټه او څومره مقام ورکړی دی هغه د سوچ نه بهر نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل په 2 مجلسو باندې تیر شو عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي ته تشریف وروړو او 2 مجلسونه یعنی 2 ډلې وي په هغې باندې مرور وکړو تیر شو داسې خو چې کله یې دواړه مجالس وکتل نو ایثار شو او وی فرمایل چې دواړه بهترین ډلې دي دواړه ډېر ښایسته مجلسونه دي خو بیا راغو او هغه مجلس کې کېناستو کوم کې چې علم ښودلی کېدو هغې کې کېناست بیا یې وفرمایل چې دا اوله ډله چې ده نو دی په عباداتو کې څوک لګیا دي څوک نوافل کوي لګیا دي مونځ کوي څوک دعاګانې غواړي څوک د الله سره خبرې کوي لګیا دی څوک تلاوت کوي لګیا دی او دا دویمه ډله چې ده نو دی ناست دی یو بل ته علم ښیي څوک یو مسله ښیي څوک بله ښیي دی زده کړه کوي لګیا دی د الله پیغمبر فرمایي چې دواړه بهترینې دي دغه هم ښه ده ځکه چې په عباداتو کې لګیا دي خو ګوره دی خپل ځان له عبادت کوي صرف دی ته فایده ده چې لګیا دي که یو کس نوافل کوي دته فایده ده اجر ورته میلاویږي که یو کس دعاګانې کوي دته فایده ده دته اجر میلاویږي که یو کس د الله سره خبرې کوي تلاوت کوي دته فایده ده چې الله پاک دته اجر ورکوي خو دا دویمه ډله چې ده نو دوی ته خپل هم فایده ده او دوی بل هم فایده ورکوي نو که د دې ړومبۍ ډلې عمل چې دی الله قبول کی خو ثواب به وله ورکړي که الله قبول نه کړي نو هیڅ ثواب بیا نشته دی خو دا دویمه ډله چې ده که د دې خپله قبول نه شي خو چا ته چې مسله خولي هغه پې عمل کوي نو د هغه ته خو به څه شي ثواب د ده ملو شي که د دې د وجې نه الله پیغمبر وفرمایل چې دا دویمه ډله ډېره بهترینه ډله ده او هغې سره کېناستو په علم کې چې علم خلک زده کوي نو نبي علیه السلام ورسره ناست دی زما عزتمندو مونږ خپل کورونو کې وګورو مونږ خپل خاندان کې وګورو چې کوم کسان خامخا یو کور نه خو چې یو طالب علم وځي په مدارسو کې دی داخل کو او خپل آخرت ځان له کو دنیا ختمیږي او آخرت چې دی دا نه ختمېدونکې زندگی ده هغې له تیاری کول دی ځکه یو ورځ حضرت ابو هریره رضی الله عنه د مدینې منورې بازار ته ووتلو او هاغلته خلک په بازار کې ولیده چې په دنیا کې مشغوله دي ځکه چې بازار کې خو هلته خلک واخله او خرڅولو په دې کې مشغوله نو خلکو ته آواز وکړو چې ای د بازار خلکو په تاسو څه شوي دي تاسو دلته مصروفه یئ او په مسجد کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم میراث تقسیمیږي تاسو هلته نه ځئ خو چې څنګه دا آواز خلکو واورېدو نو مسجد طرف ته په منډو باندې شو او مسجد ته لاړل چې کتې نو هلته خو څه نه تقسیمېدل خلک یې وکته واپس راغو حضرت ابو هریره رضی الله عنه هغه خپل ځای باندې بازار کې ولاړ دی خو چې خلک واپس راغه نو حضرت ابو هریره رضی الله عنه تېنه پوښتنه وکړه چې تاسو ولې واپس راغئ تاسو سره وانهغسته څه درته تقسیم کې میلو نه شو نو دی ورته وویل چې ای ابو هریره مونږ خو مسجد ته لاړو خو هلته خو اسم نو څوک نو حضرت ابو هریره رضی الله عنه تېنه تپوس وکړو چې ولې تاسو مسجد کې څوک ونه لیده خلک نو هغې ورته وویل چې ولې نه خو څوک په مانځه باندې ولاړو څوک په ذکر اذکار ته مصروفو څوک په تلاوت کې مصروفو او څوک ناس یو بل ته علم ښودلو په علم کې مشغول یو بل ته ښودن کوله حضرت ابو هریره رضی الله عنه وفرمایل چې هی افسوس دی تعجب دی په تاسو باندې همدغه خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مال تقسیمیږي میراث تقسیمیږي که
بیا وفرمایل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي علما چې دي دا انبیاء وارثان دي. او بیا فرمایي چې انبیاء کرام په وراثت کې مال درهم او دینار نه دی پریخي. مون خلق خو وراثت دی ته وایي چې چا جایداد زیات پاتې شي، د هغه کورونه زیات پاتې شي، مال زیات پاتې شي، نو بیا وایي یاره د مرګ نه پس ولا دا میراث څنګه تقسیم که په زامنو کې، په ښځو کې او په بچو کې دا تقسیم که چې څومره څومره یې سره سي. او حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انبیا چې دي هغې ځمکې نه دي پریخي، هغې دینار نه دي پریخي، درهم نه دی پریخي، هغې خو دغه علم پریخي دی چې دا خلکو تقسیمیږي او دغه علما چې حاصلوي نو دا د هغې وارثان دي. افسوس چې نن سبا علماو ته موږ سپک ګورو، هغه مقام زموږ په زړه کې نشته دی. حضرت اشرف تانوي رحمت الله علیه فرمایي که یو عالم یو مسله زده کړي او لا یې علم نه کړی نو دته به سپک نه ګوري، او دله پکار دی چې هغه مسله خلکو توخي یو ورځ به داسې راشي. ځکه چې اشرف تانوي رحمت الله علیه یو کس راغو او وی زه امامت کو، او ما ته داسې یو طریقه وښایه، عمل وښایه چې زه هغه خپله کوم او زه بیا لګیم چې داسې کومه. نو ورته وی ته امامت شروع کړه. وی یاره ما پلانکې مسله باندې عمل نه دی کړی، پلانکې وی ته دا کوه ځکه چې ته خلکو ته بیانې، یو ورځ به تاله خپله شرم درشي چې زه خلکو ته دا مسله بیانوم، زه خو پې عمل نه کوم، ته به د دې د وجې نه علم څه کې په خپل عمل به پې شروع کړي. که تا یو مسله زده که عمل دې پې نه دی کړی، تاله پې الله پاک څه کو اجر یې درکړو. خو د دې خبرې دا مطلب نه دی چې علم وکړو عمل پې مه کوو، مړه بس راشه مونږ اورېدي دي ثواب یې میلاویږي. نه ته به خپل کوشش کې، خو که په هغه موقع باندې دې پې عمل ونه کړو الله پاک به تاله پې اجر درکوي. د دې د وجې نه زما عزتمندو بعضې روایاتو کې راځي چې دا قرآن یو آیات زده کول چې دی دا د سلو د نفلو رکاتو نه څه دی بهتره دی، او بیا د علم یو باب زده کول د زرو رکاتو نفل نه څه دی افضل دی، ثواب بهتر دی، ثواب پې زیات میلاویږي. او علم دا نه دی چې یاره بس کتابونه راوالو هغه به ټول وی علم به حاصل شي، نه د اودس مسایل دي زده که ستا ته علم راغو تاله به الله پاک په دې باندې اجر درکوي. د تیمم فرایض دی زده که، تیمم چل دی زده کو، دا یو باب دی د علم وی زده کو، تا ته به الله پاک په دې باندې اجر درکوي. د مونځ یو مسله دی زده که، تا د علم یو باب زده کو، الله پاک به دله په دې باندې څه کوي ثواب درکوي. نو زما عزتمندو خپل کور کې وګورو په کومو بچو باندې یا خپلم علم نه دی کړی، خپلم مسایل نه دی زده کړي، خپل بچو تم لا اوسه پورې نه دی ښودلی، خپلو زنانو تم لا علم نه دی ښودلی. د دې د وجې نه په احادیث مبارکو کې راځي دومره علم په نارینه او زنانه باندې فرض دی چې هغه پکې 24 زندگی چې ده هغه خپله د الله او د الله د رسول د احکاماتو مطابق تیره کړي. او دا حدیث مبارک مونږ راخلو په سکولونو باندې لیکو چې علم دومره فرض دی چې نارینه او زنانه پکې څوک علم حاصل کړي. زما عزتمندو هغه انګریزي تعلیم دینه مراد نه دی، دینه دا شریعت علم مطابق او د شریعت علم ته مراد دی، د سکول دغه علم ته مراد نه دی. ها که داسې علم وي چې ته انګلیش زده کړې او د قرآن ترجمه پکې ښودلی شي، د قرآن ترجمه پکې لیکلی شي، نو دغه علم ثواب درته بیا حاصلیږي. خو دا حدیث په خپل سکولونو باندې لیکل او د دې نه انګریزي تعلیم اخیستل دا غلطه خبره ده، د دې ګناه ده. دا خبره یاد ساتئ، د حدیث نه شریعت علم مراد دی، د قرآن او حدیث علم مراد دی. نو مونږ خپل بچي او خپل دا نه چې یاره زما عمر زیات دی، نه ته په دې کې ځان مشغوله که، تاله مرګ راشي مرګ دې د شهادت دی، الله پاک به دله پې اجر درکوي. الله تعالی دې باندې عمل کولو توفیق راکړي.